شرعي نکاح نه بغیر کم ماشوم پیدا شي یوازې دغه ته حرامي نشي ویلې. د کم ماشوم د پیدایش نه مخکې چې مور پلار خوراکونه کوي او هغه حرام وي، کم بدن چې د حرامو نه جوړ دی نو د دې اولاد بم حرام وي. یوازې هغه حرامي نه وي په ناجایز طریقه شوي وي، بلکې څوک چې حرام خوراک کوي او د دوی په یو جایز طریقه اولاد وشو نو هم دا د څه نه جوړ دی، دا بدن د حرامو نه جوړ دی. د دې د وجې نه خپل اولاد باندې ډیر نظر وکړئ چې ستاسو په بچو کې د حرامو ملاوټ کله هم را نشي. حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. صدق اللہ العظیم. قرآن پاک کې الله رب العالمین مونږ تاسو ته حکم راکړي، فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے مسلمانانو قوا انفسکم تاسو خپل ځانونه بچ کې، و اهلیکم نارن او خپل اهل و عیالم بچ کې نارن د اور نه. انسان او دین علاوه دا اونې بوټي دا کاڼي لوټي دا هر څه نور او سپوږمۍ ستوري دا به په څه غرض باندې جهنم ته ځي او د جهنم خشاک کېږي به. نو الله رب العالمین مونږ او تاسو ته حکم راکړي چې تاسو کم از کم د دغه جهنم د اور او د دغه د عذاب نه ځان محفوظ کړئ. هر هغه انسان چې سرکش وي، نافرمان وي، خواهش پرست وي او د الله د لارې نه بے خبر وي، غافل وي، د الله نه باغی وي، نو دغه انسان د جهنم خشاک بوي. قرآن پاک کې ځای په ځای د جهنم د سختو عذابونو ذکر شوی دی چې قرآن کومه فیصله وکړي نو زمونږ په هر څه کې شک کیدی شي، خو د الله کلام قرآن پاک یا د پیغمبر علیه السلام کلام احادیث مبارک پدې کې کله هم زمونږ شک نه پیدا کیږي. نو قرآن کې الله رب العالمین د جهنم هولناک حالات ذکر کړي دي. داسې ګڼ شمیر احادیثو کې هم پیغمبر علیه السلام د جهنم هغه خطرناک عذابونه ذکر کړي دي. پیغمبر علیه السلام له وخت په وخت جبرائیل علیه السلام به راتلو او د الله پیغامونه راوړل به. نو پیغمبر علیه السلام د جبرائیل د راتلو وختونه پیژندل چې دا ټیم د جبرائیل د راتلو دی. که جبرائیل به رانغی هغه ټیم کې نو حضور علیه السلام به پریشان شو چې ولې رانغی، او هغه وختونه به هم پیژندل چې کم وختونه د جبرائیل د راتلو بنو. نو چې په هغه ناشنا وخت کې جبرائیل براغی نو پیغمبر علیه السلام به او یرید، پریشان به شو چې دا جبرائیل به وخت کې راغی دا ولی سلاسه خاص خبره به وی ځکه براغلی. نو حضور علیه السلام به یریده. یو ځل پیغمبر علیه السلام تشریف فرما دی او جبرائیل علیه السلام د راتلو وخت نه دی او راغی. نو پیغمبر علیه السلام رنگ مبارک زیړ شو او ډیر او یریده او وارخطا جبرائیل ته ګوري. جبرائیل خیر خو دې څنګه راغله به وخت کې. نو جبرائیل علیه السلام ته فرمایي چې زه الله را لېږلې ما تا ته چې د جهنم حالات بیان کم. پیغمبر علیه السلام فرمایي جبرائیل د جهنم څه حالات دي؟ نو جبرائیل علیه السلام وی چې رب العالمین جهنم ګرمو، د جهنم دی اور ته حکم کوي ګرم شا. وی د جهنم دا اور په ګرمېدو شروع شو
او چې کله پورا زر کاله پې تیر شو نو جهنم په خپله محسوسه کړه چې زه ګرم شم. زر کاله پې تیر شو جهنم ځان ته په خپله محسوسوي چې یاره زه ګرم شویم. نو الله ته آواز کړی دی پروردګاره زه ګرم شم. وی الله پاک ورته وی چې لا ګرم نه، دومره ګرم شوی و چې د ګرمایش د لاسه د دې اور د لمبې د پایو په رنګ کې سپینې شوې وې. د هغې باوجود ورته الله فرمایي لا ګرم نه، زر کاله پې تیر دي بیا م وی لا ګرم نه، نورم ګرم شه. نو د جهنم اور بیا په ګرمېدو شروع شو او اوس د دې نه پس نور زر کاله چې پې تیر شو جهنم دا اور په خپل دا ګرمایش نشي برداشت کولی، د برداشت نه وتلی، د برداشت نه بهر ګرمایش پکې پیدا شو. دونه ګرم شو چې اور دا لمبې د انار په شانته کې سرې شولې. بیا الله ته آواز کوي پروردګاره 2000 کاله را باندې په ګرمایش کې تیر شو، اوس خو ګرم یم. الله پاک ورته فرمایي لا ګرم نه، نورم ګرم شه. وی د جهنم دا اور په ګرمېدو شروع شو دونه ډیر تیز شو چې زر کاله پې نور تیر شو نو 3000 کاله کې مسلسل دا لمبې په ګرمایش روانې وې. دونه ګرم شو چې دا لمبې تکې تورې شوې، تیاره وه پکې، د لوی غرونو برابر لمبې به وې خو تکې تورې به وې، هېڅ قسمه رڼا پکې پاتې نه شوه. او آخر کې جهنم محسوسه کړه چې بس نور ګرمایش مونږ په خپله نه برداشت کوو. چې جهنم ووایي چې زه دا دونه ګرمایش نشم برداشت کولی نو اوس اندازو لګوي چې دا به څومره ګرم شوي، لمبې تکې تورې شوې وې، د سره د رڼا پکې درک نه لګېده. بیا الله ته متوجه شو، آواز یې کړی دی پروردګاره تا چې څنګه غوښتل هغه شان زه ګرم شم. وی الله پاک چې ورته وکتل ورته وی او ما چې څنګه غوښتله هغه شان ګرم شوی. د دې نه پس بیا جبرائیل علیه السلام خاموش شو. د پیغمبر علیه السلام سترګو مبارکو کې اوښکې دي، تپوس یې کوي جبرائیل ولې چپ شوې؟ وی جبرائیل علیه السلام ورته فرمایي چې د الله محبوبه نور زه ویلی نشم، ډېر خطرناک حالات دي د جهنم. نو حضور علیه السلام ته نه تپوس کوي جبرائیل مخکې م ووایه څه حال احوال دی؟ جبرائیل علیه السلام وی دا جهنم په زنځیرونو تړلی دی او نور لسو فرشتو هغه زنځیرونه نیولی دي، په هغې کې دا قابو کړی دی. اوس په کومو زنځیرونو چې جهنم تړلی شوی دی د هغې زنځیرونو نه د یو زنځیر یوه کړی که را جدا شوه او دې دنیا ته راوړلی شوه، د جهنم چې په کوم زنځیر تړلی دی د هغې زنځیر یوه کړی که دې دنیا ته راغله نو دا ټوله دنیا، اسمانونه، ځمکې، نور، سپوږمۍ، ستوري، ونې بوټي، غرونه، دریابونه، دا هر څه به ویلی شي د اوبو په شکل سیلان به وکړي، روان به شي، ویلی به شي. د جهنم د زنځیرونو د یو زنځیر یوه کړی دومره خطرناکه ده. بیا جبرائیل علیه السلام فرمایي د الله محبوبه د دې جهنم د ګرمولو دپاره فرشتې مقرر دي، د جهنم داروغګانې دي. د هغې داروغګانو یوه فرشته که د دنیا ته راغله د جهنم بدبویي پې لګېدلې ده نو دا ټوله دنیا به د جهنم د بدبویۍ د لاسه غرقه شي، دنیا به ختمه شي، د بدبویۍ د لاسه برداشت به ونه کړي، خلک به مړه شي. دومره خطرناک عذابونه دي. بیا پیغمبر علیه السلام جبرائیل ته وی چې بس جبرائیل نور اورېدو طاقت نه لرم، په سلګو یې وجړل. جبرائیل بس د جهنم نور حالات راته مه وایه.
نو جهنم یو ډیر خطرناک د عذاب ځای دی. د دغه ځای باره کې مونږ او تاسو ته الله حکم را کوي یا ایها الذین آمنو اے مسلمانانو اے ایماندارو قو انفسکم و اهلیکم نارا تاسو خپل ځانونه هم بچ کې او خپل اهل و عیال هم بچ کې د اور د جهنم نه. نو کوم انسان چې باغی وي د الله نافرمانی کوي سرکشي کوي د الله د دین نه روګردانی کوي نو دغه سرکش خلک دا به د جهنم په دغه خطرناکو عذابونو کې پراته وي سوځيږي روتيږي با. نو الله مهربان دی ځکه مونږ ته د وخت نه مخکې وي چې د جهنم د عذاب نه ځان او خپل اهل و عیال بچ کې. تیر زیارت په ورځ باندې کم بیان چې ما کړیو په هغه کې ما د مور پلار حقوق بیان کړیو چې د مور پلار خدمت، د مور پلار عزت، د مور پلار ادب دا په اولاد باندې فرض وی لازم وی. او اس که مور پلار خفه شو نو د بچو د پاره د جنت بوی هم حرام او که مور پلار خوشاله شو نو د بچو او د اولاد د پاره د جهنم اغا بوی هم حرام وی. نو د دینه معلومه شوه چې دا مور پلار د جنت دو دروازې دي، که د دې د حفاظت کو خو جنت ته ولاړ شي، که دا د نزایش وي نو دنیا او آخرت ته برباد کړل. خو بنیادی خبره کومه ده د مور پلار خدمت کوم خلک کوي د دې دپاره اصول دا دي، دې دپاره بنیاد دا دی چې دا مور پلار به ځان بې غوره کوي نه، بې فکره کیږي بنا، د خپل بچو د خپل اولاد په اسلامی تربیت به توجه ورکوي. اوس که مور پلار د بچی خپل تربیت وکړو نو چې تا خپل تربیت ورک دا بچی چې راغټ شي ته به خدمت ته محتاج دی، بستا خدمت ته ملا تړلې ولاړی لاس په نامه به ولاړی دی بستا خدمت کوي اب په د بوج کیږي نه. نو اصل خبره د مور پلار د خدمت بنیادی دار چې دا بچو لخل تربیت ورکه اسلامی او دینی تربیت ول ورکه دی با مور ته مور وی پلار ته به پلار وی رور ته رور خور ته خور به وی. او که اسلامی تربیت تی نی کړي نو ما په خپل باندې په د خپل زندګۍ کې ډیر کرته په مقبره کې لیدلې دي چې کله کله جنازې ته مونږ ودرېږو نو د جنازې په وخت کې څه خلک د صفونو نه بهر یو اړخ ته ولاړي او رومالې پوزې ته نیولي ځکه چې مقبره کې قبر کنستلی شوي خلک راغلي خورې ریګونه الوزي دوړې وي نو دغه خلک د جنازې صفونو نه یو اړخ ته ولاړي رومالې مخ او پوزې ته نیولي چې دوړه را باندې نه لګي. که ته ورته وایې چې جنازې ته ودرېږه نو اره ته وایي زما اودس نشته او یاره ته وایي ما له جنازې مونځ نه راځي. نو اودس نشته خو څوک نه وایي تیمم به وکړي خو اکثر خلک وایي د جنازې مونځ نه راځي. او چې تپوسو کې سړی به جاړي او اړخ ته به ولاړي نو ته به وایې جوړ دا ډېر خفه دی نو جنازه کې شرکت ځکه نه کوي هغه ته چې خواله ورشي چې خیر دی مه خفه کېږه او دا را بابا آخري جنازې وخت راشه د آخري خدمت وکړه جنازه وکړه صفونو کې ودرېږه نو دی وایي ما له مونځ نه راځي له جنازې. نو چې تا وله تربیت نه کړې نو ستا به نه د جنازې د مونځ هغه دوام نه نصیب کېږي هغه ستا خدمت خو څه کې اخري د جنازې منظم د باندې نشي کولی. د بچو اسلامی دینی او صحیح تربیت اوکې نو دا بچی به د پکار راشي او که د دوی د اسلامی او دینی تربیت اونکو د دوی نه بیا تمه مه کوه د دین د خدمت او د عزت د احترام توقع مه ساته. اسلامی تربیت دا زمونږ ذمہواری دا چې د خپلو وړو د خپلو بچو وکړو.
مور پلار په بچو باندې ډیر مهربان وي، په بچو باندې ډیر خفقيږي. نو دغه وخت کې دا بچي دا خو واړه وي، د مور پلار نه رنگ په رنگ مطالبه کوي، مال اغا مال دغه مختلف سيزونه ته نغواړي. نو که جایز او خولي سيزونه د نغواړي نو بالکل اول ورکا اول روړه دی باندې متاله الله اجر درکې. ته بچو له مختلف د خوشاله دو سيزونه وروړي، خو که داسې سيزونه درنه وغواړي یا داسې لباس درنه وغواړي چې هغه ستا دین نه خوښي، ستا د دین خلاف دی، د الله یو حکم په ماتيږي، نو استاد بچی نیازبین دي. خو ته د الله خوشاله ته وګوره، د الله رضامندۍ ته وګوره، ته د بچو مخ ته وګوره. که په دې شی باندې دا بچی خفه شو نو په دې به تعالی الله اجر درکړي. که تا خپل بچی خفه که بچی خو ډیر ګران وي، تا خپل دغه نیازبین بچی خفه کړل او الله دې رضا کړو، په دې به نورم زیات ثواب ملو شي. نو د دې د وجې نه د بچو اسلامي او دینی تربیت وکې. ستا په چار چاپیره ماحول کې کمې ته چې معاشره ویل شي، نو په دې معاشره کې کم چې ښه خلک دي نو دا د مور پلار ولا صحیح تربیت کړی دی. نن مور پلار نشته خو اولاد صالح دی او هغه خلکو ته خیر رسي. که خیر نی کم از کم د خلکو نه خپل شر نه امن ورکي، خلکو ته شر نه رسي. او په معاشره کې کم چې خراب خلک دي نو څوک چې پیدا شي خراب نی، خو چې دا رو غټیږي او مور او پلار په پړې ورسس کړی وي او مور پلار ولا جیز او ناجیز نه ګوري، حلال او حرام نه ګوري، او بس په هر څه چې خو بچي خوشالول غواړي او په تربیت نظر نه کړي، توجه نه ور کړي، نه دغه بچي مور پلار خو د خور او صادر واغوندي قبر کې دفن شي. خدا بچي چې پرې خودل نو دا بنی آدم نه دی، دا د معاشره د پاره ناسور را پرې خود دی، دنیا کې د معاشره د پاره ناسور دی. نو د دې وجې نه تاسو خپل اولاد صالحه کې او د خپل اولاد په تربیت باندې ډیر نظر وکې. لومبه ول عقیده سمکا چې الله یو دی، هر ځای کې موجود دی. کوم ته نه ښکاری نو دا زمون کمې دی، زمون کمزوري ده. نور الله ته مونږ ښکارو، الله مونږ ته ګوري. که زما پړه کې څه تیریږي غم الله ته پته ده، الله ته خبرېږي. ځکه سویم الله یې اوري، ما سره خوا کې الله موجود دی، بلکې زما د شهرګ نه هم زیات نږدې دی، ما ته الله ډیر نږدې دی. دا عقیده ولا جوړه کا، په دې باندې با عمده بچی چې کله صالح نیک عمل لوي شي دی به بیا ستا په کار راځي، او چې مور پلار وفات شي نو هغوی ته بیا رستو دوام کوي، قبر لم ولځي. د مور پلار د پاره په کار دي چې دوی د بچو د الله باره کې د یووالي عقیده جوړه کی. هندوستان کې قطب مینار مشهور د ځای دی، هغه ته مخامخ یو بزرگ دی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه، داغه مزار دی. نو خلق ولذي او الته د الله نه دعا غواړي، او چې څوک هم دعا غواړي د دې بزرگ په وسیله الله یې بیا قبلې. ډیر لوی بزرگ تیر شوی دی. دا ماشومو بختیار نومیو او دې ډیر وړوکیو، د مور یوې مدرسه کې داخل کو. پلار یې پور کو دی وړو کې چې پلار یې وفات شوی، دی یتیم پاتې شوی. د خپل مور په مدرسه کې داخل کړو، مدرسې ته روزانه تلو راتلو. خو مور دا مسله زده کړې وه چې ماشوم لږ هوښیارېږي، نه ده ته بړومبنې د الله د یووالي په باره کې عقیده پخته کې، چې د الله باره کې عقیده کلکه او پخه شي.
او چې دا دنیا کې سکیږي دا الله کوي، مال چې الله سره کوي یارانه علی نو دا ټول ارس الله کوي. مونږ په خپل سم نشو کولی چې دا الله خوخه نوي. نو بختیار نومې دی د مدرسه کې داخل کړي د روزانه تلو راتلو ماسپخین ټیم کې به د سبق او د مدرسې چوټي وشوه. انده ته به مور چرته روټۍ او تلکاري تیار کړي، چته د کټ لاندې به ایښیو، چته به په الماری کې ایښیو، چته به د بالښ لاندې ایښي، چته د تولې لاندې څه به ورته یو ځای کې پټ ایښیو. دی به د مدرسې نه اوږې راغی نو مور ته به وی چې مورې ماله څه خوراک راکا. ماشوم و مور به ورته وی چې بچی خوراک خو زه چاله نه ورکوم، دا خوراک خو الله خلکو له ورکوي. د ماشوم به مور ته وی چې مورې د الله نه به زه څنګه خوراک غواړم. مور ورته وی بچیا 2 رکعاته نفل وکا او د هغې نه پس الله پاک ته ووایه چې یا الله زه اوږې شوی ماله خوراک راکا. چې د بس مونځ وکړ نفل او د هغې نه پس دعا به وکړه نو بیا به ورته مور وی بچي اوس چېرته وګوره، چېرته الماری کې، چېرته بالښ لاندې، چېرته تولې لاندې، چېرته رکټ لاندې وګوره، چېرته به راته میلو شي. دی به اوږي نو زر زر به وګرځېده. ناګانه کله به د کټ لاندې ومونته، کله الماری کې، کله تولۍ، کله بالښ لاندې، خو ده ته به روټۍ میلو شو. دی به ډېر خوشحاله شو. روزانه چې به مور ورسره دا عمل کو د د راتلو نه مخکې به چېرته روټۍ تیاره پټه ایښې وه چې ده به روزانه عمده طریقه کوله نو د ده یقین پوخ شو چې نه مور چاله ډوډۍ ورکوي نه پلار چاله ډوډۍ ورکوي، دا خو الله دی چې روزي رسان دی هر څه ورکوي خلکو له. دله مور عقیده جوړه کړه د الله په باره کې. ورځې تېرېدې، یو وخت چېرته په ګاونډ کې چېرته مړې به شوی و نو د بختیار ماشوم دی د مور هغه مړي کور کره دعا له تلې ده. اوس د دې ماشوم د مدرسې د چوټۍ ټیم دی، د دې مور دا خیال و چې زه به په وخت د دې دعا نه فارغه شم، را به شم، دله به روټۍ تیاره چېرته به ورته سنباله کېدم. او د مور نه ایرو او ناوخته شوپې چې کور ته راغلی ده نو په تادی راغلی چې زما ماشوم به نهر ناستی، نن مې ورته روټۍ نه دی ایښې، نه دی به نار نه هوري. نو چې مور کور ته راغلی د کتلی دی نو ماشوم چېرته په کټ کې پروت دی او ملاست دی اوده دی. نو مور خو یې په زړه کې ډېره غمجنه وه چې ماشوم نهر اوده دی. نو بیا دا مور وایي چې دا ماشوم لاړه قوم نه پاسوم یې نه، هسې مو درې زما راز ورته ښکاره نه شي. نو زر زر تلې ده، دا ماشوم و درې زر زر یې پټ په پټه روټۍ سالن وغیره تیار کړي دي او یو ځای کې سنبال کېښودل، د سلان دی پټ کېښودل او دی راپاسوي بچیا ته خو به ډېر اوږې نو دی ورته وایي چې مورې زه خو اوږې نه یم، بچیا تا ولې روټۍ خوړلې وي؟ او ما خو ډېره ښکلې روټۍ خوړلې ده. وایي څنګه دې خوړلې ده، کوم ځای دې خوړلې؟ امي تا راته ویلي و چې 2 رکعاته نفل وکړي، د هغې نه پس سوال وکړه چې یا الله ما له روټۍ را اوږې شوی یم. چې نن مې دعا وکړه نو نن راته دغه ځای کې ډوډۍ میلاو شو، خو د هغه پرونو د هغې بل ځلنو نه زیاته ښکلې وه. نور کله چې کومه روټۍ او تلکاري میلاوېدل د هغې نه ډېره خوندوره خوراک راته میلاو شوی دی او ما نه چې څه پاتې شو مې واپس په هغه ځای کې ایښې دی، ورشه که ته خورې ته یې وخوره. د دې نه معلومه شوه چې دا مور د بچی تربیت وکي نو دی بچی له سہولت هم ورکه چې دل مضبوطه عقیده جوړ کړه. نن مور نشته خو الله خو غیرتمن بادشاہ دی، د دې ماشوم خو په الله عقیده جوړه ده چې نفل میکړي، دعا میکړي، اوس یې راکوي الله به راکوي. حالان کې او ته مور به ایښوده خو د عقیده د الله باره کې اجدا الله راکوي. د هغې باوجود چې کله مور یې نشته، مور نه ایر دی یا په ناوخته پې رو رسېده نو ماشوم بیا هماغه شان د خپلې عقیدې مطابق ته نفل کړي، دعا کړي او سوال یې کړی، الله پاک وته د دې ماشوم عقیده نه خرابوي، په هغې کې شک شبه نه پیدا کوي. د الله په باره کې عقیده ده نو الله پاک د خپل ځان حوالې سره د چا عقیدې نه خرابوي. د ده به شک پیدا کېده چې نن نور کله الله راکوله نن یې رانه کړه، ولې؟ نو هغه شک الله پیدا نه کړ، دله غیبی رزق ورکه.
نو معلومه شو چې مور پلار خپلو بچو له صحیح تربیت وکړي نو ځان سره هم ښه کولی او د خپلو نیازبینو بچو سره هم ښې کړه ده. نو دې بزرګ ته بیا چې رو غټ شو نو دته بیا بختیار کاکی رحمت الله علیه نوم ورکړی شو. کاکی په عبرانی ژبه کې روټۍ ته وایي. نو دا هغه ماشوم دی چې دته الله پاک د غیب او د خزانې نه کرامتن روټۍ ایښې ورکړې وله. نو ځکه ورته خواجه قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه وایي. همدې نه به مونږ سبق اخلو خپل واړه او خپل بچی هغې له به صحیح او اسلامي تربیت کوو. دې نه علاوه مونږ چې د بچو باره کې فکر کوو چې زمونږ بچی د صالح وي، زمونږ بچی د نیک عمله وي، نو د بچو د پیدا کېدو نه مخکې دنیا ته لا ماشوم به راغلی نی، مور پلار به د صالح اولاد سوال د الله نه کوي. سم اولاد به د الله نه غواړي چې په هغې باندې د دې مور پلار زړونه سترګې یخې شي او اولاد داسې صالحي چې الله هم ته خوشحاله وي. داسې د اولاد سوال مه کوئ چې خدای بس ماله زوی یا لور او ماله اولاد. د الله نه صالح او نیک عمل اولاد غواړئ. خو د دې دپاره هسې صرف په دعاګانو کار نه کیږي. کوئ چې زما بچی دې نیک عمله وي نو د دې دپاره مور پلار له پکار دي چې د حرام خوراک نه ځان وساتي. چې کله والدینو په خېټه کې حرام وي نو د دوی اولاد کراشي نو هغه اولاد بم بیا حرامي. پښتانه د کنزلو په باب کې یو لفظ د کنزلو استعمالی چې کم بغیر د شرعي نکاح نه بغیر کم ماشوم پیدا شي نو دته لفظ د حرامي وي. نه یوازې دغې ته حرامي نشي ویلی، د کم ماشوم د پیدایش نه مخکې چې مور پلار خوراکونه کوي او هغه حرام وي، کم بدن چې د حرامو نه جوړ دی نو د دې اولاد بم حرام وي. یوازې هغه حرامي نه وي چې په ناجایزه طریقه شوي وي، بلکې څوک چې حرام خوراک کوي او د دوی په نکاح باندې یعنی په یو جایز طریقه اولاد وشو نو هم دا د څه نه جوړ دی؟ دا بدن د حرامو نه جوړ دی. د دې د وجې نه خپل اولاد باندې ډیر نظر وکړئ چې ستاسو په بچو کې د حرامو ملاوټ کله هم را نشي. چې کله په اولاد کې د حرامو ملاوټ راغی نو تا معاشرې ته څه شی ورکو؟ دا د زخر او دا د یو ډیر خطرناک جراثیم په دنیا خواره کړل. د دې عذاب به درته ملاویږي. که مور پلار وایي چې اولاد دی وي او صالح دی وي نو دې دپاره بیا د ماشوم د پیدایش نه مخکې مور پلار د حرام خوراک نه ځان وساتي. نه چې داسې پاکیزه مور پلار وي دوی له به داسې اولاد الله ورکړي چې د دې به پیړونو خوشحاله او دا بچي به بیا د دې مور پلار په کار هم راځي. یو نوجوانو ډیر لوی بزرګو واده نو کړی، په یو ځنګل باندې تیرېدو، ځنګل نیمه ته چې رسېدلی دی نو دته لوګه ولګېدو، څه خوراکې ځان سره راغېستی نو دومره اوږې شو چې ده محسوسه کړه چې کیدی شي د دې لوګې د لاسه مړ شم. د لښتي په غاړه روان دی او ډېر په تکلیف کې دی. ناګانه اوبو کې یو سیو را روانو، چې سیو را روانو نو دی خو ډېر اوږې و، بس اخوا دې خو یاړو کتلې دی، ډایرکټ سمدستي هغه سیو روچت کړی دی او خوړلې دی. چې کله هغه سیو ټول وخوړه نو لږه لږه ګزاره وکړه نو اوس یې سترګې غړې شوې. دا خو بزرګو نو ذهن ته سوال راغی چې دا سیو خو تا وخوړه، خو دا خو به خامخا د چاوي، د دې به څوک مالکي او تا د هغه د اجازت نه بغیر د هغه د اسیز خوړلی دی، نو چې د مالک پې زړه نی نو دا شی خو بیا حرام شو.
نو زه څنګه بزرګ ولی الله یم چې ما حرام سیز وخوړو. وی اوس بس کوم ناګانه ذهن ترالل چې دا اوبه د کم طرف نه را روانې دي په هغه طرف ته لاړ شه. اوبه چې د کم طرف نه راځي ته په دې طرف لاړ شه، نو تا ته به پته ولګي چې دا سیو د کم ځای نه دی اوبو ته را پروتې دی را روانو. نو سمنځه پورې مزل دی بزرګ کړی دی. ناګهانه په داسې ځای باندې ورغی چې هلته د سیوانو یو باغ و او د دې لښتي په غاړه باندې د سیو یو اونه وه، د هغې څانګې خرامونه راښکته شوي او په هغې کې سیوان مو. دا نوجوان بزرګ په دې نتیجه ورسېده چې دا سیو د دې ونې نه راپروتې دی، د دې باغ د مالک نه به اجازت والم خبره به خلاصه شي. د باغ مالک له ورغلی دی. نو دا بزرګ هغه د باغ مالک ته انتظار کوي، ځکه د باغ مالک منځ نوافلو ته نیت تړلی. کله له نوافلو نه فارغ شو، دا نوجوان بزرګ ورته وی چې صاحبه ما ته ډیر تکلیف و، د لوږې په لار را روان د لښتي په غاړه په اوبو کې مې سیو مونتلی و، هغه مې د لوږې د لاسه اړو سوچ نو کو مې خوړو. اوس را سره احساس پیدا شو چې دا خو حرام دی، د مالک نه اجازت غوښتل پکار دی. نو په دې طرف رالم او دې باغ نه دا سیو پروت دی، ته مالکې ما ته دا سیو وبخه. که بخې نو وی بخه، که نه بخې نو قیمتي ووایه چې زه درته ادا کم. د باغ هغه مالک پوه شو چې دا خو ډېر لوی بزرګ دی چې دی د دومره ورکوټې سیز هغه هم چې په اوبو کې لو شوی دی د هغې اجازت غواړي، نو دا چې ته اخوا دی خو انسان نه، دا یو ډېر لوی ولی الله دی. دغه د باغ مالک په امتحان کوي، وایي زه به تاله داسې او په داسې شکل او په داسې صورت کې وبخم چې زما یو مشکل دی، هغې کې به زما مرسته کې، زما ملګرتیا به کې. دا نوجوان ورته وی چې ستا څه مسله ده؟ نو دغه د باغ مالک ورته وی چې زما یوه پیغله لور ده او هغې ته څوک د نکاح دپاره غاړه نه ږدي، ته به هغې سره نکاح وکړې، نو زه به تا ته په بدل کې هغه سیو وبخم. دا نوجوان ورته وی چې په زړه کې ځان سره وی چې زه سیو به هم درته وبخي او تا خو هسې م واده نه دی کړی، نو تا ته به ښځه میلو شي. ده ورته ډارې کوي زه به صحیح ده زه کوم، غاړه یې ورته کېښوده. دغه د باغ مالک ورته وایي چې ما ته مشکل دا دی چې زما لور ده، تاله یې در کوم، خو هغه زما لور په سترګو ړنده ده، په خپو باندې شله ده او په غوږونو باندې کڼه ده، ځکه یې څوک کویم نو نه زه چاله ورکوم او تاله در کومه. نو دا الک اوس غلی شو. دا نوجوان بزرګ اوس غلی شو، ځان سره یو شیبه سوچ کړی، د هغې نه پسې بیا دی د باغ مالک ته وی زه ته راته دغه سیو وبخه، زه به ستا دې لور ته غاړه کېدم. دغه د باغ مالک ورته وی چې تا دا سوچ کو نو ستا ذهن کې څه لاړل رالل؟ دا نوجوان ولی الله ورته وی چې ما دا سوچ کو چې د باغ دا مالک ما ته سیو وبخي، نو زه به د دنیا او د آخرت د عذاب نه خلاص شم، او که دا سیوی راته ونه بخو نو په آخرت کې به عذابي. نو د آخرت عذابونه ډیر خطرناک وي، د جهنم سزا ډیره زیاتی، زه طاقت او تاب نه لرم. خیر دی په دنیا کې د دې لور سره به نکاح وکم، نو معذوره ښځې سره نکاح کول دا خو ځان له یو عذابي په تکلیف کې بی، زه به خدمت ته ولاړم نو لوی پریشانی بی. نو ما وی چې زه د دنیا دا تکلیف را لخه د خود آخرت تکلیف زه نشم برداشت کولی. وی ما دا سوچ کو. نو بیا ورته دغه بزرګ دغه د باغ مالک ورته وی ښځه زه تاله د خپلې لور سره یو ځای نکاح کوم، یو دوه ګوانې راوغوستل او د هغې مخکې دې نوجوان سره نکاح وکړه او جینۍ یې په ډولی کې کینول او دې نوجوان کرې ورسوله. اوس اسخور هم راغلی دی د باغ دا مالک او دې نوجوان ته وی چې ته کور ته لاړ شه. اوس دا نوجوان چې کور ته ورغلی دی کتلی دی حسین جمیل او خوبصورت جینۍ ده
او تیاره شوې ده او هغه ناسته ده ډول سینګارې شوي دي. وی دا ولی الله دا نوجوان بزرگ دی د کور نه په تیښته واپس راووته او ذهن کې دا خیال راغی چې دا کیدی شي دغه معذوره ناوې د هغې سره څوک د خپله کوره خدمت له راغلي فی الحال. نه دې بزرګ وی چې دا خو پردی جینۍ باندې مې نظر لګي د دې د وجې بار راووته. هغه اصغر ورته وی ولې بار راووتی؟ دې نوجوان ورته وی یاره کور ته ورلم خو ناوې سره څوک میلمانه راغلي د دې د وجې بار راووتم ستر او پرده مې کوله. دغه د باغ مالک ورته وی چې ته دې کور ته دننه ورشه کور کې هېڅ هم نشته دا کومه جینۍ چې دې ولیده چې ډول سینګاره شوې دقه زما لور ده. دا نوجوان ورته راتاو شو ورته وی چې دا ستا لور ده نو دا خو ښکلې هم ده خوبصورته ده او تا وی چې ړنده کڼه او پخپو شله نو دا خو معذوره نه ده لہذا تا ماته دروغ ویلی دي. غصه شو نو هغه د باغ مالک ورته وی چې نه بچیا ما تا ته دروغ نه دی ویلی همدغه زما لور ده په غوږونو باندې کڼه زما دا مطلب چې د چا غیبتې نه اورېدلي دي نه د نامحرمو خبرې اورېدلي دي. په سترګو ړنده د دې دا مطلب چې چېرته پردو سړو ته کتلې اړو دي نه. په خپو شله د دې دا مطلب چې چېرته د کوره بار نه ده وتې. زما داسې لور د 3 صفتونه دي پکې. نو دغه الګ ډیر خوشاله شو بیا کور ته تللی دی. یو څو شپې ورځې چې تیرې شوې نو دې جینۍ کره خپل پلار د باغ هغه مالک راغلی دی د لور نه حال احوال تپوس کوي ته کوي بچیا کور دې څنګه دی او ژوند دې څنګه تیریږي خوشحاله که نه خوشحاله. دغه جینۍ ورته حال د زړه ویلی نشي خو صرف دومره ورته وی چې بابا زه چې تا چاله ورکړې ما نو ته په هغه تیرو ته یا بزرګ نه دی زما خیال نه ساتي زما خوال هم نه دی راغلی اوسه پورې ما سره یو ځای شوی نه دی. پلار یې ډېر خفه شو دا خو ما تیر خوړلی دی او دغه نوجوان یې ځان لکه بچیا زما دا لور تا نه خفره ما خو وی ته بزرګي ته بې خیال ته خو دا دې له خوال هم نه ورغلی. وی دې بزرګ ورته وی چې زه دې ستا لور زما بیبي ده نه زه خپلې بیبي له خواله نه ورځم او نه ورغلیم. وی ولې؟ وی ما دا خیال دی دا الک دا بزرګ ورته وی زما دا خیال دی چې د دې جینۍ په خېټه کې کیدی شي چې حرام خوراک ورغلی چېرته ستا د کور حرام خوراک یې خېټې ته تلي نه زه د الله نه یریږم چې کله د حرامو یوه نوړی په خېټه کې وي نو 40 شپې ورځې مونځ او دس نه کیږي او که په دې 40 شپې ورځو کې اولاد پیدا شي امید پیدا شي نو دا به د حرامو اولادي دا به د مور پلار په کار نه راځي. نو د دې د وجې نه دې ستا د لور او زما اهلیه د دې ته ما د خپل کور حلال او پاکیزه خوراک شروع کړی دی چې کله 40 شپې ورځې تیرې شي او زما د کور خوراک وکړي ستا د کور هغه خوراک اثرات ختم شي د هغې نه پس به بیا زه دې سره خپله زندګي آغاز او ابتدا کوم. نو په دې باندې د دې باغ مالک ډېر خوشحاله شو چې ځکه خیر داسې الک لمې خپله لور په نکاح ورکړی چې ډېر لوی بزرګ او ډېر لوی ولی الله دی. په دې باندې خوشحاله 40 شپې ورځې تیرې شوې بیا د نوې زندګۍ آغاز وشو. اوس د واجی زندګي شروع شوه څه وخت پس دوی له الله اولاد ورکړی دی. ستاسو به څه خیالي چې دا به ماشوم به څنګه پیدا شوي څوک به او چې دی غټ شوي د به څه کارنامه کړي. نو کتاب لیکلی دی وی دغه ماشوم دوی له الله بیا ورکړي چې بچی پیدا شو ندوی په نعمان ابن ثابت نوم کې خو د زمون امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه دا هغه ماشوم دی چې د داسې پاکیزه جوړې نه الله پیدا کړی دی. او ستاسو اندازو لګوي چې مور پلار د حلال او د حرام تمیز وکړو د حرامو نه ګریز او پرهیز وکړو او د حلال خوراک یې مداومت وکړو نو الله په څنګه فضل وکړو چې کوم اولاد خدای ورکړو نو هغه د دین اسلام او د فقه حنفي د هغې یو لوی خدمت یې وکړو. په دنیا کې
ډیر خلک امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه پس روان دي. مونږ داغه په مذهب کې یو، داغه په لار روان یو. په فقه حنفي کې مونږ پاغه باندې عمل کوو، پاغوی زمونږ اعتماد دی او د دنیا په ګوټ ګوټ کې نوم رسیدلې د قرآن او د حدیث سونه خدمت کړي، د فقه سونه خدمت کړي دی. دا ولې مور پلار د خوراک خیال ساتل دی چې اولاد پیدا کول غواړي نو مخکې نه د حرامو نه ځان ساتل پکار دی. دا د کوم خلکو بچی چې په روانو رکو سر دی او په کار نه راځي نو دوی د بچی نه ګیله ډیره نه کوي، خپل ځان باندې د ګوتې عمر وړي او افسوس دی وکړي چې دا سمې کړي دي، دا زما د لاسه. او دا بچی چې نن په تکلیف او په لړزان دی او کله وال خوري، کله جیل ته ځي، کله پولیس وخی، کله په خلک لوبې کوي، نه دا دی بچی سره دا ظلم په دوی خو رحم پکار دی. دا د مور پلار د لاسه، دوی د حرام او د حلال تمیز نه کړي، یا تمیز کړي یا نه کړي، د بچو صحیح تربیت نه لري کړي. نو تا د بچی تربیت نه کو، تا د خو په ګوتو سم در نه رالل، خو خپل بچی د تباہ کو، اده برباد کو. نو د خپل بچو صحیح او اسلامی تربیتو کې ځکه الله فرمایي قو انفسکم، خپل ځانونه بچ کې، و اهلیکم، خپل اهل او عیالم بچ کې، نارن د اورنا چته اونس وزي. ما په سر کې دا خبره وکړه، دا نور ستوري سپوږمۍ او دا کانی ګټي لوټي دا په جهنم کې پراته وي، د قیامت نه پس دا په دوزخ کې پراتی. نور ستوري سپوږمۍ، نو تاسو به وایئ چې دا نور ستوري سپوږمۍ دې څه ګناه کړی ده چې دا په دوزخ کې پراتی؟ نو نه، دې له الله پاک عذاب نه ورکوي. نور ستوري سپوږمۍ دوی ګناه نه ده کړی چې په دوزخ کې به پراتی، خو د دې نور ستوري سپوږمۍ خلکو عبادات کړي دي. چا نور ته خدای ویلې دی، چا سپومې ته خدای ویلې دی او چا ستورو ته خدای ویلې دی. نو چې دغه کم خلق د دې بوتانو پځې د بوتانو عبادت کوي، یا د نور یا د ستورو یا د سپوږمۍ عبادت کوي، دغه خلکو ته الله خي چې دا خدایان نه دي. که دا خدایان وي نو دوی به ځان د دې جهنم نه ویستی وي. دا معبودان باطله دي، دا صحیح خدایان یو الله زیمه. الله به ځان ته اشاره وکړي وایي زه حقیقي رب ما او دا نور دا رب نه نه غني. وګوره نن به دې په داسې حال او دې په اور کې، نو خدای به صرف دغه خپلو بندیانو ته خی چا چې دغه نور سره عبادت او بندگی کړي. نور ستوري او سپوږمۍ له الله عذاب نه ورکوي. بهرحال زما عنوان دا نه دی، زما عنوان دا دی چې د خپل مور پلار خدمت هغه بچی بکای کوم مور پلار چې خپل بچو له صحیح تربیت کړي. نو که تاسو د بچو نه دا توقع ساتئ چې زمون خدمت وکي او زمون په کار راشي، په معاشره کې خیر خور کی، نو دغه بچو له اسلامی او دینی خپل تربیت وکي. الله پاک نه دا دعا کوم چې الله پاک تاسو بچی تاسو په کار راولي او تاسو د اولاد تاسو له الله ډیر همت او حوصله درکړي چې تاسو د خپل اولاد صحیح تربیت وکړي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین. मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।